ډېر محترم مسلمانانو، نن یو داسې بهترینه وظیفه کنه چې یو غټ مشکل هم په دې الله تعالی اسانوي. مشکلات خو ډېر زیات دي په دنیا کې، خو زه چې د کم مشکل خبره کوم دا مشکل ډېر خطرناک مشکل دی. دا حاجت پوره کېدل دا لازمي ده. د دې مشکلاتو اسانېدو دپاره یقینا چې دا به 100% ستاسو ذمهوار یم د دې خبرې چې دا غټ مشکل به الله تعالی ستا اسانوي. دا مشکل به الله تعالی تا ته داسې کړي چې ته په دې باندې خبرېږې هم نه، او د دې ستاسو ذمهوار یم او ذمهواري زه ډېر په غټ فیصد باندې اخلم، ډېر په غټه ذمهوارۍ سره دا ذمهواري زه قبلوم چې دا تاسو دا عمل کوو، دا وظیفه تاسو راکوله که نه، نو انشاءالله چې تاسو به الله تعالی داسې یو بلا نه خلاصي، داسې یو حاجت په الله تعالی ستاسو پوره کوي، داسې یو غټه کنده نه الله تعالی تاسو له امن درکوي، داسې یو غټ مشکل نه به الله تعالی تاسو له امن درکوي چې د هغې زه په دنیا کې هم ذمهواري اخلم او په آخرت کې هم انشاءالله اخلم. او دا ډېره غټه ذمهواري ده چې یو انسان په خپل سر باندې یو حاجت یو مشکل ذمهواري اخلي. دا ډېر غټ مشکله خبره ده، ډېره غټه ذمهواري ده. نو دا ذمهواري زه قبلوم، خو په شرط د دې چې دا عمل به تاسو کوئ. اسان دی، په دې عمل باندې 15 منټه لګي، صرف 15 منټه، صرف 15 منټه لګي او په 100 منټه کې په 15 منټه کې کېږي او د ماسخوتن د مونځ نه پس بیا کې یو ځل، د ماسخوتن د مونځ نه پس صرف یو ځل د لوی کندې نه به دې الله تعالی بچ کوي، د لوی کندې د تیرو نه به دې الله تعالی بچ کوي، یو غټ مشکل به دې الله تعالی اسانوي، یو غټ حاجت به دې الله جل شانه پوره کوي. نو که غواړې انشاءالله الله جل شانه به دې دا حاجت ډېر زبردست طریقې سره سرته ورسي او الله تعالی به دا حاجت پوره کړي. انشاءالله تاسو دا زبردست وکئ او د عمل په نیت باندې د الله تعالی د رضا دپاره، د خپل زندګۍ د خاطره، د خپلو مشکلاتو دپاره چې یو انسان داسې مشکل نه بچ کېږي، نو 15 منټه څه شی دي؟ 15 منټه زه وایم چې زما زندګي بچ کېږي، زه 15 منټه نه زه یو ګنټه هم کولی شم. محترم مسلمانانو، د خپل زندګۍ د خاطره 10 منټه 15 منټه هر ماسخوتن دا عمل کول دا ډېر اسان عمل دی. دا په ځان باندې بوج مه ګڼئ، دا شروع کړئ، انشاءالله الله تعالی به درته ډېر غټ خیر درکړي او خیر به درته الله جل شانه په ګارانټۍ سره درکړي. د هغې خبرې تاسو ته ما ووي چې انشاءالله زه په پوره ذمهدارۍ سره دا خبره کومه چې تاسو ته به دغه حاجت به الله تعالی پوره کوي او دغه مشکل به الله جل شانه اسانوي. راځئ، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانانو، تاسو به روغ جوړ د صحت په جامو کې الله تعالی مو خوشحاله ساته. موږ کار هم کوو مدرسه کې او کور هم رانیولی دی، دعاګانې موږ ته کوئ. خو به هر حال د یو صحابي یو عجیب او غریب د دې وظیفې باره کې درته یو څو خبرې عرض کوم. ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابه په یو ځای کې خیمه اچولې وه، هغې سړي ته دا پته نه وه چې دې ځای کې لاندې قبر دی، نو هغه ورته پته نه وه په دغې قبر د سورت ملک تلاوت راتله. هغه چې دا ټوله واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایله، هغوی ورته وفرمیل چې په دا خیمې په ځای باندې قبر و، هغه تبارک الذي ویله. او تبارک الذي دا محترم مسلمانانو سورت الملک دا د سفارشي دی، یعنی تا ته چې زه کمه کنده یادوم هغه قبر دی. تبارک الذي دغې کندې دا کنده را روانه ده که نو، زما دا غږ چې څوک هم اوري ډېر لږ په احساس سره، لږ په توجه سره زما دا خبره واورئ، په دې خپل زړه باندې لاس کې ته به موږ به مرو او که نه به مرو، موږ به دې قبر ته ورځو او که نه به ورځو، 100% به ورځو، 100% به مرو، دې کې شک هېڅ نشته دی. نو د الله د رضا دپاره تبارک الذي د ماسخوتن د مونځ نه پس یو پېره خپل ځان دپاره وایي. ځکه ابو هریره رضی الله تعالی عنه روایت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرآن کریم کې یو صورت دی چې د 10 آیاتونو دی او هغه د خپل ویونکي دپاره به سفارش کوي، د هغه به الله تعالی مغفرت کوي، هغه سورت ملک دی، تبارک الذي دی. بل جابر رضی الله عنه منقول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نبی پاک صلی الله علیه وسلم به هغې پورې نه وده کېده څو پورې به الف لام میم سجده او تبارک الذي تلاوت پې نه کولو. ابن عباس رضی الله تعالی فرمایي چې رسول الله مبارک فرمایي چې زما زړه غواړي، رسول الله مبارک دا تمنا ده، دا خواهش ښکاره کړی چې تبارک الذي زما د هر مؤمن بنده په زړه کې تبارک الذي. نو محترم مسلمانان، تبارک الذي داسې یو عمل دی، دا په نیکو کې هم اضافه کوي، دا د قبر نه هم انسان بچ کوي، د قبر د پریشانو نه، د قبر د تیارو نه، د قبر د عذابونو نه،
او بلکې په تا باندې به الله تعالی دا قبر داسې روښانه کي، داسې خوشحاله به کي، ستا روح ته به د الله تعالی چین سکون راحت ورکوي. ستا روح به خوشحاله وي په قبر کې. دغه ته د قبر کې نه اکسیجن شته، د قبر کې نه رڼا شته، د قبر کې نه محترمه بالغ شته، نه پکې بستره شته. څو بوټه لاندې به انسان ښخیږي، په موږ باندې به خاورې راوړي. نو د الله د رضا دپاره د خپلې زندګۍ د خاطره تبارک الذي دا په 9مه سپاره کې دی، تبارک الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. الله تعالی فرمایي چې ما مرګ او ژوند دې دپاره پیدا کړی، ته ښکلی عمل وکړې، ښکلی ځان جوړ کې ما ته راشي. د زندګۍ مقصد خو دا چې ته الله تعالی عبادت اطاعت وکړې، خورې څکې ګټه، خپل خواهشات هم پوره کړه، د اسلام په حدودو کې، د شریعت په حدودو کې. دا هر څه تاته جایز دي، دا هر څه تاته حلال دي، خو د اسلام په حدودو کې. نو د ماسخوتن د لمونځ نه پس تبارک الذي یو پرې په خپلو بچو م وایې، په خپل یې م وایې، خپلو مړو له، خپلو پلارانو له، خپلو نیکونو له ځان له اوس نه انشاءالله شروع کړه. زما دا غږ چې څوک م اوري دا وظیفه ځان له انشاءالله شروع کړه چې دا غټې بلا نه الله تعالی موږ ته نجات راکړي. دا غټه بلا یعنې دا غټه حادثه، دا غټه غم هم تاسو باندې را روان دی، او موږ وایو چې کوم غم نه زموږ خلاصې نه وي، هغې غم له به غاړه غټۍ ورکوي، به ورته په خندا کېږي. نو د مرګ غم داسې غم دی محترمو، دې نه خلاصې نشته دی. دې مو تاسو غاړه غټۍ ورځو. الله تعالی دې مو تاسو په دې خبرو د عمل کولو توفیق ورسوي. دا خبرې د الله تعالی د ما دپاره صدقه جاریه وګرځي. جزاک الله خیر، احسن.